حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ د قادری مبارک مشایخو کې تیر شوی دی، لوی بزرگ دی. دا هغه په کور کې داسې حالت و، تنگدستی و غریبی و. دی په سفر باندې سفر دوران کې د صاحب طریقت چې کوم مرشد پاک او خپل پیر سی به هغه په هغه طرف باندې تیرېدون وی چې دا ابو المعالی صاحب دا غي زه ته بلګور شو، خبر پختنه وک معلومات شو شاه صاحب خو په کور کې نشته، خو په سفر باندې دی. کور ته اطلاع ملو شو چې د شاه صاحب مرشد پاک راغله دی، تشریف راوړی دی. نو په کور کې سونه چې د میلمه د پاره وړاندې کړي وي، د خوراک سکاک د پاره هیڅ شی درک نه لګید. هغه د کور یو زنانه، یو بوډه خزه، یو خادمه هغه په محله کې ګرځولې ده چې لاړه شته چا کره سو ګوره، قرض را واخله چانه، په بدل سره وړه چې مونږ د خپل معزز میلمه په وړاندې څه خو پیش کو. شاه صاحب کراله وای زما د پیر صاحب تاسو څه احترام کړی دی، څه قدر مو کړی، روټۍ چې د هغې څه خدمت اوبه. هغه زنانه لاړه واپس بیا راله، چا ورته څه ورنک. شاه صاحب ته اندازه ولګېده چې په کور کې خو حالت د تنګدستی دی، او هغه مرشد پاک ته چې د شاه صاحب کور کې پریشانی ده، هغه بوډۍ ښځې ته وایي چې دا ولې ته یو ځل لاړې بیا لاړې، څه چل دی؟ هغه وی صاحب ستاسو نه څه پرده په کور کې هېڅ هم نشته. نو زه لاړم وګرځېدم چې چېرته څوک څه راکړي چې ستاسو په وړاندې پیش کړو. شاه ابو المعالی رحمت الله علیه ورته هغه بزرگ د شاه صاحب مرشد هغه ورته څه پیسې ورکړي، وی لاړ شي په دې باندې اوړه راوړئ، او چې کله دا اوړه تاسو راوړئ نو بیا یې ما ته راوړئ. هغه لاړه اوړه یې راوړه، د یو تعویذ لیکلو په هغه وړو کې په هغه بورې کې ورته کېښود. وی چې تاسو به دا بورې څومره مو ضرورت د دې نه به اوړه راخلی، دا تعویذ به ترې وباسئ نه، او بسم الله وایئ که خیري کار به روان. هغه شاه ابو المعالی صاحب چې د سفر نه واپس رالو، میلمانه هم راتله په خیرعلي ته، د میلمنو خدمت هم کېدو، سلسله روانه وه، ډېرې ورځې پکې تېرې شوې. هغه بیا تپوس وکړو چې نور کله خو به تاسو دومره دې پس وي چې اوړه نشته، قرضونه اوړېدلي دي او ضروریات مو دي، اوس خو اړوغب نه کوئ تاسو. ای ورته قصه وکړه چې ستا پیر صاحب راغلی و، هغه ته چې مونږ واقعات بیان که نو هغه یو تعویذ مونږ ته ولیکه چې دا په دې اوړو کې کېدی، او به چې څومره ضرورت یې هغه هم راوړه ترې راخلی، او روټۍ پخوئ ځان ته او میلمنو ته هم، د هغه تعویذ برکت دی اوړه نه خلاصېږي. د شاه ابو المعالی صاحب د هغه خپل مزاج دا و چې کله د راحت حالتي نو شکر وباسو، چې کله د تکلیف حالتي نو صبر وکړو، په صبر به الله تعالی موږ ته اجر راکوي. او اوس خو هغه د صبر هغه کیفیت نشته دی، اوس خو ټول چې دی نو راحت راحت دی. نو دوی دا تعویذ بیا لرې کول پکار دی چې هغه زوړ کیفیت هم پکې کله کله راځي، چې خدای ته مو لږه توجه زیاتېږي، جړا ورته کوو، خدای ته سوال کوو، زاري کوو، او د تکلیف حالت چې په هغې صبر کوو چې اجر راته میلاویږي. چې هر وخت راحت نو هسې نه غافله شو، بیا ډېرې مالدارۍ سره دا خلک بیا غافله شي، او چې څه تنګدستي پرې راشي، څه تکلیف او مشکل راشي، نو بیا خدای ته خیال شي. نو دوی داسې حالت پکار دی چې کله خوشحالي وي او کله تکلیف وي، نو هم به شکر ادا کوو او هم به صبر کوو. خو دې خوا د پیر صاحب تعویذ دی، هغه د غلې نه رایستل چې دا ورته بې ادبي ښکاري، چې صاحب خو فرمایلي و چې دا په دې غله کې پروت دی، او اوس چې دی غواړي چې دا د هغې نه لرې کړي، خو چل نه ورځي چې څنګه به یې ترې کړو، بې ادبۍ کې را نه شي. نو د الله دوستان چې د الله د رضا نیتی د هغې په هر څه کې الله تعالی د هغې مشکلات اسانوي. پروردګار ورته بړه کې دا خبره واچوله، هغه صاحب خپلو کشرانو ته وی دا تعویذ راوباسئ د دغه بورې نه. صاحبه دا خو ستا پیر صاحب حکم کړی چې دا به دی کېوي، غله به ورسره ډېرې، برکت به ورسره زیاتي. وایي نه، دا زما د پیر صاحب تعویذ دی، او زما د پیر صاحب د دې تعویذ زیات حقدار چې دی زما دا سر دی چې په سر باندې وتړم، دا به ایله بورې کې پروت دی.
د پیر صاحب د تعویذ ډېر قدر پکار دی. نو مناسب راته نه ښکاري چې دا د په بوره کې پروتي، بلکې دا زه غواړم چې په خپل سل باندې وتړم. نو هغه تعویذ چې راویستو په سر یې وتړلو، یو دوره د درې ورځې چې تېرې شوې بوره خالي شوه. بیا مقصد یې پکې دا و چې زمونږ د الله تعالی طرف ته هر وخت توجه وي، او چې نه د رزق بس داسې فراخه شي او خوشحالیانې وي او راحتونه وي، دې سره کله کله انسان باندې بیا غفلت راشي. دی وی دا سیسودی بس دا جوړ زما قابلیت دی، دا ما مهنت کړی، دا ما په موټو ګټلې دي، دا ما علم کړی، دا ما ذکر کړی. نو هغه خپل کمال ورته مخکې کیږي. او دا الله تعالی ښه دوستان چې هغه وی که علم وکړي نو علم چا را کړی دی، چې چا علم را کړی قرآن علم اغستی هم شي. که ته ما چیلی استی د چیلو توفیق چا در کړی دی، که ته ما تسبیح اړولی تسبیح اړولو توفیق درته چا در کړی، که ته ما په ځوانۍ کې مهنت کړي په خپل مټو باندې مې ګټلې دي، نو دا مټي چا در کړي وي، دا د ګټې توفیق چا در کړي. که ته ما مسافرې کړي دي، د مسافرې طاقت ته چا در کړي دي. نو هر وخت په الله تعالی باندې نظر ساته چې دا زما سره سدي، دا زما د پروردګار دي، دا هغه ما ته راکړیم دي او اغستی رانه هم شي. نو سړی بیا د غفلت نه بچ او د سرکشۍ نه بچ شي او د الله تعالی طرف ته متوجه وي. اوس د خلکو سوچ او فکر دی یاره دغه تعویذ خو چې مونږ ته میلاو شوی، چې مونږ هم کندو کې ایښی، چې دغه غنمو د جوارو د وړو د غم نه د سر خلاص وي، داسې تعویذ په دې زمانه کې وي او که نه صرف د هغه پیر صاحب. اوس ډېرو خلکو سره دغه تعویذ هم غم پیدا شوی چې هغه تعویذ به اوس کم ځای کې وي. حالانکه هغه بزرګان ای چې سکول د الله تعالی د رضا دپاره کول، که پیر صاحب ورکول هغه هم د الله د رضا دپاره، او که مرید بیا د بورې نه تعویذ رایستو په سر کې لګولو ځان ته هم د دې دپاره چې د الله نه مونږ غافل نه شو.